السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یولسمہ سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر 10 آیت نمبر 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثتم فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. دماډیر عزت مند اوریدونکو، اللہ رب العزت فرمائی قل اے پیغمبرہ تدی خلق تویا، اور دیجه کی مراد مشرکین دی چې مشرکین تویا او هغه خلق چې هغه قرآن نه مني یا هغه د نبی علی السلام په دې خبره باندې یقین نه کولو چې نبی علی السلام پیغمبر دا. ته دوی تویا لو شاء الله ما تلوته علیکم، کچری غختله الختلا نو دغه قرآن به نو اورول تاسو ته، ولا ادراکم به او نبو پوی کړي وې تاسو الختلا په دې قرآن باندې. یعنی مطلب د دې خبرې دا چې دا قرآن پاک چې کله نازلېدو نو دا دی الله خوښه، دا نبی علیہ السلام ځان نه د قرآن نه د جوړ کړي. که نبی علیہ السلام ځان نه جوړ کړي وې نو مخکې الله فرمایي فقد لبثت فیکم عمرا من قبله، په تحقیق سره ما عمر تیر کړی دا په تاسو منځ کې دینه مخکې 40 کاله عمر نبی علیہ السلام تیر کړی و. چرته خو نبی علیہ السلام داسې خبرې مخکې تاسو ته نه وی کړي لکه څنګه قرآن خبرې تاسو ته اوس ښیي. نو چې اوس دا خبرې شروع کړلې دغه د دې خبرې دلیل ده چې د قرآن د الله رب العزت نازل کړی ده، او دغه د دې خبرې دلیل ده چې نبی علیہ السلام ته الله تعالی نبوت په دې 40 کالو عمر کې ور کړی ده. دویمه خبره دا ده چې تاسو د نبی علیہ السلام خبره نه منئ او بیا نبی علیہ السلام باندې تاسو الزامات لګوي چې دا خو تا باندې جادو شوی دا، یا ته جادوګر یې نعوذ بالله، یا ته مجنون یې نعوذ بالله، یا تا دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دا، یا ته دروغ یې نعوذ بالله. نو اے خلکو، نبی علیہ السلام خو تاسو په منځ کې 40 کاله عمر تیر کړی دا. چرته نبی علیہ السلام دروغ ویلی دی؟ چرته نبی علیہ السلام په امانت کې خیانت کړی دا؟ چرته نبی علیہ السلام په دی ژوند کې تاسو خیال شو چې هغه دا شکار کړی وي چې څوک هغه ته ګوته وګدا کی؟ بلکې تاسو په خپل دا اقرار کولو چې نبی علیہ السلام دا صادق اور امین دا. تاسو خو نبی علیہ السلام باندې جرګې فیصله کولی، تاسو خو نبی علیہ السلام ته منصف خطاب ورکړی و چې دا انصاف ولدا. نو اوس څه چلو شولو چې کله نبی علیہ السلام تاسو ته د توحید خبره شروع کړه، د قرآن خبره شروع کړه، د نبوت خبره شروع کړه، بیا دا ټولې خبرې ختم شولې. د دې صرف ایوا وجه دا و چې دې خلکو خپل مرضی نه پرېږدوله، خپل د نفس خواهش نه پرېږدولو، خپل معبودان او خدایان او بوتان هغه نه پرېږدول. چې هغه نه پرېږدول نو الزام په نبی علیہ السلام باندې ولګول، الزام په قرآن باندې ولګول. بیا الله فرمایي
افلا تعقلون آیا تاسو کی عقل نشتا؟ فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا اخسرین زیاد ظالم بل څوک کېدلی شي څوک چې الله باندې دروغ وتړي. یعنی الله قرآن نازل کړی دا او تاسو یې شنانه دا نازل کړی. الله رب العزت نبی علیہ السلام ته پیغمبري ورکړي دا تاسو یې شنانه دا ورکړي. دا خو په الله باندې تاسو د دروغ نسبت کوي. او کذب بآیاته او اکثرین زیاد ظالم بل څوک ته چې هغه د الله آیتونه دروغجن وګڼي. دا خلوی ظالمان دي د دوه قسمه خلق. انه لا يفلح المجرمون بشک شان دادا چې نشي خلاصېدلې مجرمان خلق، نشي کامیابېدلې مجرمان خلق، فلاح نشي موندلې مجرمان خلق. اوس ترجمه ته متوجه. قلت ورتویا پیغمبرا لو شاء الله کچری غختل الختلا ما تلوته نو نبی اورولے دغ قرآن علیکم پتا سباندی ولا ادراکم و نبی پوکڑی ویتاسو بیہی پدی قرآن سرا فقد نو پتاحقیق سرا لبثتو زو سدلیم ما تر کڑے دا فیکم پتاسو کی عمرن دیر عمر من قبله مخید دی نبوتنا یا مخید دی قرآننا افلا تعقلون نو آیتاسو عقل نکارنا خلی. فمن ازلم ممن افترا نو څوک د زیاد ظالم ممن د اغا چانا افترا چغا وتړي علی الله په الله باندې کذبا دروغ او کذبا یا دروغ وغنی بی آیاته آیتنا دا اللہ. انہو بشکا شان دادا لا یفلح المجرمون چی نشی کامیابی دلے مجرمان خلق، نشی خلاصی دلے مجرمان خلق. اللہ دا پدے سبق بانی مونگتا پویا اور اللہ دا پدے بانی عمل کول توفیق راکی. وآخر دعوانا